عزت منو قدر منو مسلمانانو ورونو الله جل شانه ټول انسانان پیدا کړی دي او په دې دنیا کې مختلف قومونه وخت تیری بیا د دین اسلام نه علاوه مختلف ادیان دي دین د احکامو مجموعه چې خلق پاغه باندې په دنیا کې تلل کوي هغه ته دین وایي پاغه کې څه اصول وي څه پکې فروع وي څه بنیادی خبرې وي څه وړې وړې خبرې عقیده احکام د دې مجموعه دې ته دین ویل کېږي چونکه انسان پیدا کړي الله جل جلاله دی هغه خالق دی نو الله جل شانه د انسان په دین باندې چې د پر کوم یو لار په دنیا کې اختیارول بهتر دی پاغیم الله او زمونږ رب خپوي موږ نه پوي ځکه چې خالق ماغه دی او کچر سړی یا بعضی خلق بعضی قوم داسې دین او لار ځان ته جوړ کړي چې د خپل سوچ او د هغې د فکر تخلیق وي نو هغه داسې نشي کولی ځکه چې د هغه فکر او سوچ او عقل کوتاه دی او هغه ته آخرت ته تللی او د آخرت څیزونه هغه لیدلي نه دي تر څو پورې چې هغه په وحي باندې ایمان نه راوړي ځکه الله جل شانه په دې آیت کریمه کې فرمایي ان الدین عند الله الاسلام که دین دې د خوښ دین د الله د الله په نزدې باندې هغه دین چې پاغې کې پاغې باندې انسان ته تک پکار دی د الله مرضی دین دی د الله د رضا او د خوشنودۍ مطابق دی هغه دین اسلام دی نو موږ خپل نسبت اسلام ته کوو او ځان ته مسلمانان وایو الله جل شانه دیو کی چې موږ الله پاک د مؤمنانو د مسلمانانو په جماعت کې قبولم کی ځکه چې اصل شی قبولیت ناوی هغه چې د خاوند خوښه شوه د زلمی که خلک ډېر تعریف وکړي چې د هغه نه د خوښه بنده هغه دی چې د الله خوښ شو که خلک ډېر تعریف وکړي دا دومره کمال ته رسېدلی سړی دی دا داسې دی دا داسې دی چې د الله جل شانه خوښ ني هغه بنده نه دی نو دین اسلام باندې مسلمان عمل کوي په دې باندې مونږ ته ټول امت مسلمه ته شکر ادا کول پکار دي چې مونږ ته الله جل شانه په دین اسلام طرف ته زمونږ توجه کړي ده او د لارې مونږ د سمه کړي ده ما اوس په سر کې ابتدا کې د خطبې یو څو الفاظ چې وویل هغې کې فرمایي الله جل شانه چاته هدایت وکړي نو هغه په سمه لار روان شي او څوک الله جل شانه ګمراه کړي هغه په غلطه لار روان شي حدیث مبارک کې راځي چې بعضې فرښتې داسې دي چې هغه په بعضې کارونو باندې د هغې ډیوټي ده هغه کار باندې هغه لګیا ده چې ته په دغه کار کې لکه بل ورځ مسند بازار کې د حدیثو کتاب دی ما یو حدیث مبارک کتو په مدینه منوره کې هغه حدیث کې او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو فرښته الله جل شانه هغه په دې کار لګولې ده چې هغه زما قبر سره او هغه فرښته هغه دنیا کې چې په کوم ځای کې لري یا نږدې څوک درود شریف وایي او سلام وایي نو هغه فرښتې ته الله پاک د اورېدو قوت داسې ورکړی دی چې هغه د هر چا هغه اوري او بیا هغه ما ته رارسوي چې فلان کې د فلانکي زوی په تا باندې درود وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک بسم خوشالي او دا خبرې خو نن سبا پټې پاتې نشوي پخوا به سر سترګو دا خبرې نه اخیستې عقل او حواسو کې به نه راتلی اوس تا سره په جیب کې موبایل دی تا ته د امریکې نه د یورپ نه د
د عربو د ملکونو نه کالو شي هغه خبره سړی په کمره کې کوي بهر یې کوي کله کله داسې رو کوي چې مثلا زه خبره کوم دا مفتي ذاکر الله صاحب نه اوري او هلته د امریکې نه هغه سړي خبره ستا موبایل اوري تا ته یې وایي نو داسې نه پټ پاتې نه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو فرښته الله جل شانه د هغې دا ډیپټي لګولې ده هغه زما په قبر باندې ده او چې څوک درود شریف لري یا نږدې وایي چې نږدې یو روایت کې راځي چې زما روزې سره خوا کې قبر سره وایي نو خو زه اورم حدیث مبارک دی او چې څوک لري وایي نو هغه بیا ما ته رارسي او دې حدیث کې دي چې هغه فرښته د ټولو هغه اوري بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم درسي بعضې فرښتې الله جل شانه په بعضې کارونو باندې لګیا کړي او فرښتې داسې مخلوق دی چې هغه خوراک سکاک نه کوي خو هغه محتاج خدای ته دي په خپل وجود کې په خپل پیدا کولو کې او داسې وخت چې فرښتې نه وي خدای پیدا کړي او داسې وخت به راشي چې فرښتې به نشي معدوم وشي مخلوق دی نو یو فرښته داسې ده حدیث مبارک دی صحاح روایاتو کې دی بخاري شریف کې دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د حدیث راوي دی او فرمایي چې الله جل شانه پر رحم باندې یعنی بچدانی چې کوم ځای ماشوم جوړي هغې باندې یو فرښته هغه مسلط کړي ده او هغه لیکل کوي هغې ته د الله جل شانه حکم کیږي نطفه پرېوته ساس کې لاړو او الله ته ښه پته ده الله پاک ورته وایي چې ولیکه دا بالک وي که جینۍ ووي فرښتې ځان سره ولیکي ځکه چې علم خو الله جل شانه سره دی اصل د هغې مطابق به کاروایي کوي او دا ولیکه چې د ده رزق څومره دی هغه ولیکي چې رزق یې دومره دی دومره رزق یې دی دا ولیکه چې د ده نیټه څومره ده عمر یې څومره دی کله به مري دا ولیکلی شي مونږ وایو لا ځواني وه د مر وخت لا نو لا خو دته په دنیا کې ژوند تېرولو بېټی یې ملاړو الله جل شانه څخه د انسان د پیدایش نه مخکې د هغه دا ژوند لیکلی شوی ما او تا ته پته ني ما او تا ته پته هغه وخت کې ولګي چې د پیدایش تاریخ نوٹ شوی او کله وفات شي نو بیا ووایي چې د ده دومره عمر تر څو پورې چې ژوندی دی پته یې نه لګي بیا دا مو لیکي شقی ام سعید دا نیک بخته دی او که بدبخته دی بیا فرښته هغه ولیکي مسلمان کافر ملحد زندیق مخلص مسلمان منافق یهودی نصرانی صحابه ته تپوس وکړو چې یا رسول الله ففیم العمل بیا د عمل مونږ ولیکو د الله رسول فرمایل کل میسر لما عامل هر یو کس ته به هغه لار اساني چې کوم لارې دپاره دی الله پیدا کړی دی فعملو عمل کوئ نو یو قسم دا نه غواړي چې دی په اور کې وسوځي نو نیک عمل کوه تا ته هېڅ پته نشته چې ستا تقدیر دغې ته تقدیر ویلی کېږي زمونږ په تقدیر باندې ایمان دی هر یو شی الله جل شانه په اندازه پیدا کړی سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اور برابر کر دیا یعنی ہر چیز کو ہر مخلوق کو اس کی تخلیق کے مطابق ہر عضو اندازے سے پیدا کیا والذی قدر فہدی اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک اندازہ بنایا قدر ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا فہدی پھر اس اندازے کی طرف ہر چیز کی ہر مخلوق کی رہنمائی کی دام په تقدیر کې دي چې د غوا خیس خی چې پیدا شي دته د هغې تقدیر مطابق د خپل خوراک د حصول لاره خولي
چې ته به په ولاړه باندې د مور غولانځې ته نږدې شي، پاتو باندې پتی به خوله کېږي، بیا به هغې نه راکاږي. الله جل شانه دا اندازه کړي او هغه بچی په دې ښه پوهېږي. ما ته ښه یاد دي چې موږ به د پټي نه ګنی مات کو او ګنی به مو چوپلو، نو د ګني په چوپلو به نه پوهېدو، ځکه چې ګنی چوپل خو انسان لپاره ضروري نه دی، لیکن بچپن کې پیس کل ضروري دی د مور د سینون. ګنی په چوپلو به نه پوهېدو، ګنی چې مو چوپل نو شربت مو په څه نه را پیدا کک په کمیس باندې پوه به مو خوله کې پاتې شو، حالانکه شربت او رس د ګني څکل پکار. ماشوموالي کې سړی په دې طریقې نه پوهېږي، لیکن دا چل الله جل شانو هر یو څیز ته ښولی دی چې ته به د مور د خېټې نه پی څنګه راوباسې. الذي قدر فهدى، الله هغه ذات دی چې هغه په اندازه باندې هر یو شی پیدا کړی، بیا هدایت او رهنمایي هم کړي. تا ته به کار دی چې ته په هغه هدایت پسې ځې، په دې پوهېږې چې زه امریکې ته نوکرۍ پسې ځم، دا رزق هم ستا قسمت کې لیکلی دی، په دې پسې خو امریکې ته ځې. او کوم هدایت چې ستا د جماعت پتلو کې لیکلی دی جماعت ته نه راځي، کوم هدایت چې الله جل شانه ستا په قرآن تلاوت کې لیکلی دی قرآن تلاوت نه کې، هلته ته شیطان مختلف خبرې مختلف دلایل غلط سلط د ګمراه کولو په زړه کې واچي. کومه عقیده اختیارول چې ستا جنت دی، د الله رضا او خوشنودي ده، د آخرت نعمتونه دي، هغه عقیده نه اختیارې. په پیسو پسې امریکې ته ځې، خلیج ته ځې، روس ته ځې، تعلیم پسې جرمني او فرانس ته ځې، دا هم ستا په تقدیر کې لیکلي دي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې په خطبې په ابتدا کې ویلې کی ومن یضلله فلا هادی له، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو صحیح راستے پر لانے والا کوئی اور نہیں. دا اللہ شکر ادا کوئی چې الله جل شانه زمونږ رهنمایي دین اسلام ته کړی ده. زه هندو نیم پیدا کړي، مسلمان پیدا کړي، الحمدلله. زه سکھ نیم پیدا کړي، مسلمان پیدا کړي، الحمدلله. زه یهودی او پیرنګي نیم پیدا کړي، مسلمان پیدا کړي، الحمدلله. زدا الله جل شانه په شان کې زما په زړه کې، زما په مزغو کې، زما په خوله باندې غلطي خبرې نه راځي، ښې خبرې راځي، الحمدلله. دا ټول الله جل شانه توفیق. په یو نعمت خصوصا د هدایت بلار هغه خبرې چې تا آخرت ته بیایي په هغې باندې د الله شکر وباسي. حدیث مبارک کې دي چې د الله رسول به کله نعمت حاصل شو نو بیا به وی الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذي بنعمته تتم الصالحات، جس کے احسان کی وجہ سے نیکیاں اختتام کو پہنچتی ہیں. اللہ پاک تعریف دے، حمد شکر دے چې داغه د نعمت په وجه باندې صالحات، نیک اعمال، نیک خبرې، ښه نعمتونه هغه بنده ته رارسي. او چې کله به نعمت نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الحمدلله علی کل حال، په هر حال باندې د الله نعمت شکر دی. شکر خدا الله په هر حال ادا کول وکړه. بعضې حالت بداسي عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، چې ته به نه خوښې لیکن هغه تا دپاره بهتر، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، او کله به حالت داسې وي چې ته به خوښې هغې که به تا دپاره بد وي. ځکه الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل حال، په هر حال باندې د الله جل شانو حمد او ثنا او تعریف وکار دی. البته مونږ دی الله جل شانه د جهنميانو د حال نه وساتي. ونعوذ بك من حال اهل النار. نو الله جل شانه د انسان د پاره په کومه خبره کې خیری حدیث مبارک میں کتو پاغي کې دی چې کله سړی بیمار شي، خو خلکو باندې بیماری راشي، هغه بیمار شي، داغه بیماری اوږده شي، الله جل شانه داغه درجه دومره بلندی کی داسې ځای ته ورسوي په آخرت کې، داسې ژوند ورکړي داغه بیماری داغه تکالیف په وجه
چې دی وایي چې زما خو په دنیا کې چې د یو لمحه هم روغه نه وی، بس بیمار پروت وی. رب دومره مهربانه دی. د ما عرض دار کولو تاسو خدای وبخښه چې سمه لار اختیارول پکار دي، دین اسلام باندې تلل پکار دي، دا شکر استل پکار دي چې مونږ نو خبر او الله جل شانه زمونږ د مشرانو په زړه کې زمونږ د پلار، زمونږ د تره، د مشر رور، د محلې د استاد په زړه کې واچوله، ده ته کلمه وښیه، ده ته مونځ وښیه، ده ته د اودس طریقه وښیه چې څوک د خلار وښیي. دا یعنی غیر شعوری طور سره او غیر ارادی طور سره ته الله پاک ته سمه لار سموي، په سمه لار دی رواني. ان الدین عند الله الاسلام. البته په دین اسلام مقبولیت او قبلیدو کې یو څو خبرې دي. دا یاد ساتئ چې نتیجه په هغه خبرو باندې مرتب کیږي چې غنینو بیانات. یو دا چې د دین باندې د عمل کولو ټوله طریقه الله جل شانه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی په ذریعه باندې راستولی ده. هغه اعمال هغه دین دی، نه هغه چې زما په زړه کې او ستا په زړه کې کوم راشي هغه دین نه دی. ځکه چې زما او ستا په زړه کې هر وخت خدای او فرښتې خبرې نه اچي، دا د پیغمبر زړه چې الله جل شانو براه راست د پیغمبر په زړه باندې وحی راستوله. روح فی القلب، په زړه کې به براه راست خبر را لکه څنګه چې په سټام باندې مهر لګي، داسې په زړه کې قرآن پاک آیات مهر شو، ثبت شو. بیا چې به فرښته لاړه هغه حالت به ختم شو، بیا به د الله رسول قرآن پاک وي. زما او ستا په زړه کې شیطان هم خبره اچوي، شیطانی خبرې هم راځي. زما او ستا په زړه کې او د شپې په خوب کې هغه خبرې هم راځي چې د ورځې زمونږ مجلس کې هم خطا دی، ما ټوله ورځ ګډ وډ مجلس کړی دی، ګډې وډې خبرې مې کړي دي، د هغې مطابق د شپې زه خوب مې نم په خوله مې خبرې هم راځي. ته چې کوم څیز سره ستا وخت ډېر تېرېږي، ته چې په مونځ کې ودرېږې ستا په مخې ته هغه شی راځي. که موبایل کې ګنده تصاویر ګورې، ته چې په مونځ کې ودرېږې تلاوت د قرآن کې، دې ټایم کې به خامخا راځي، ځکه چې شیطان دا زور لګوي چې هغه څیزونه ورته مخې ته کم چې عقیده هم خراب شي، مازغې هم خراب شي. د دې وجه خپل ځان دپاره صحبت او مجلس ښه اختیارول پکار دي. د موبایل د غلط استعمال صحبت نه، د نشئی صحبت نه، د مور او پلار ته د کنځلې کولو، د وهلو او د هغې د بیزته کولو والا کس صحبت نه، د قاتل او د زانی صحبت نه، د شیطانی سوچونو وسوسو صحبت نه، د ښه صحبت ځان ته انتخاب وکړه. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. د الله نه ویریږئ او د الله یره تقوا که اختیارې نو د صادقینو سره شه، رښتینو خلکو سره شه. مومن مسلمان چې د خپل ایمان مطابق، د قرآن کریم مطابق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق د عقیده ده، د خبرې دي، د کړه وړه دي، د ناسته ولاړه ده، دا صادقین دي، د دې سره نشه ان کے پاس رہ پڑو. مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم دلته دارالایمان ته راغلی او دا چت نو جوړ شوی لاندې، هغې د دې ترجمه کوله، ایسے لوگوں کے پاس، سچوں کے پاس رہ پڑو وکونوا مع الصادقین. ډیر خلک د دې ترجمه کوي ان کے ساتھ ہو جاؤ، نہ رہ پڑو. رہ پڑو د دې مطلب دا دی چې د هغې طویل صحبت اختیار کړه، چې څومره ستا صحبت ښي دومره به ته د هغې نه ښه اثر اخلي، چې څومره ستا صحبت او مجلس د خرابو خلکو سره اوږد شي دومره به ته د هغې نه غلط اثر اخله. نو ډومبې ده. دویمه دا زما عزتمندو چې هغه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازله کړي هغه اختیارول پکار دي. الاهم فالاهم. ما ته د کولو دغه وخت کې څه ضرورت دی؟ مونږ ډېر روڼه ولیدل، ډېر روڼه مو ولیدل.
چې دی وی دعا راته وکړه چې عمرې ته لاړ شم او زیم عمرې ته مسلسل، لیکن دنه په خپل کور او په خپل وطن کې فرض مزونه قضا کی، دی په لاره کې په سفر کې کولی شي د فرض مز اهتمام نه کوي. الله جل شانه په داسې امورو نشي راضي کولی. دی چې لاړ شي هلته نو دی د طواف په وخت کې خپله ګروپ ویډیو جوړوي، نیک عمل کو او د الله لپاره یې کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی، بخاری شریف کے نور و حدیث و کتابوں کے حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اللہ کے لیے رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح پڑھی تو اس کو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اللہ کے لیے رمضان کا روزہ رکھا فرض، اس کے گناہ بخش دیے. دا شرط تجھے په طواف کې ویډیو جوړې او نن سبا هغه خلک هم څه نه وایي. ما هغه وخت هم لیدلی دی چې په آخري چت باندې د حرم شریف ولاړم، جنګلې سره لاندې مې کتل، ما سره خوا کې یو سړی رالو، هغه زمانه کې موبایل کم و، خالو وړې کیمرې وې، هغه په کیمره لاندې تصویر است، شرطي ورپسې شاته نه رالو، پولیس والا کیمره یې واغېست. حرام هذا، دا حرام دی. اوس چې ته ولاړې نفل کې او دا غي انتظامی والا هغه ځای کې نه پرېږدي، نو تا ته په موس کې دي قدر کې چې دلته مه کو، او چې کوم سړی تصویر وباسي هغه ته څه نه وایي. او زه تاسو نه تپوس کوم چې کوم یو سړی طواف کې خپل ویډیو جوړی، تصویرونه جوړی، نو دې په دې باندې خدای څنګه راضي کړي؟ په موس کې سجدې په ځای کې موبایل کېږي، او مسجد نبوي کې په حرم کې ولاړم چې د دې موز ویډیو جوړی شي، نو موبایل ته به ګوري، نیت به یې تړلی، نو دا موز به الله جل شانه څخه څه ځای ونیسي. هر ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام اچولو ته رواني، او هر دویم لاس کې موبایل، هلته ته ویډیو جوړی، نو دا هغه ذات باندې سلام اچي چې هغه وایي لعن الله المصورین، اللہ کی لعنت ہے تصویر بنانے والوں پر. او یو حدیث کې فرمائی دغه ذات اقدس چې کوم سړی تصویر کشي کوي، دی د خدای سره ریس لګي، مقابله کوي چې تم جوړول کې زم جوړول کو، تام انسان جوړ کړی دی، مام دا انسان جوړ کو، په دې کې مې جوړ کو، په کاغذ مې جوړ کو، دا د خټې نه د تانبې نه مې جوړ کو، دی مقابله کوي، دی به الله جل شانه په عذاب کې اچي. ایو حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت به د جهنم نه یو سر روزي، سر دا به څنګه وي والله اعلم، او دی به یو څو قسمه خلک رانیسي، دی به راوګوز شي، هغه به اوچتی او ځان سره به جهنم ته لوړه کوي، په هغې کې به یو مصورین، تصویر ایستونکي. بل لا چې تا هلته کې دا څیزونه کې، نو خپل سلام دی هیر کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام اچي، او دغه ویډیو ته ښځې ته راسته، رور ته یې راسته، دوست ته یې راسته، اولاد ته یې راسته، نو ته خدای خوشحاله که هغوی خوشحاله. زما عزتمندو په دې باندې الله جل شانه ناراضي کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اویس قرنی د یمن نه خبر راواستلو، د الله رسول حیات دی او اویس قرنی مسلمان دی رضی الله عنه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله قافلې درځي، خلک ستاسو ملاقات او زیارت درځي، مسلمان شو ستاسو زیارت دراتل غواړم، ډیر سخت شدید تقاضا مې ده. یمن نمره لري نه دی، جزیرة العرب کې دی، او زما مور د زه د هغې خدمت کوم، د هغې بل څوک نشته، که زر عالم د مور مې خدمت څوک نشته. د الله رسول ته وفرمایل د مور خدمت کو. د کولو کار دا دی دې ټیم کې هر انسان ته څه کول پکار دي؟ د مز وخت شي مز کول پکار دي، د مور پلار د خدمت وخت شي د هغې خدمت کول پکار دي. د مور پلار د خدمت وخت شو، مور پلار بیماران شول، هغه اړول راوړل غواړي، او تا بستره په اوږه کو تبلیغ ته لاړې، تا تسبیح واغشتې او صوفي دې ځان نه جوړ کو، جماعت په ګوټ کې کېناستې چې خدای به یې ښه کوي، زه نشم ښه کولی. دا خبره دې درسته ده، لیکن کلمت حق ارید بها الباطل، درست کلمه بې ځایه استعمالی، ښه کول خدای کوي او د مور خدمت ستا په ذمه دی.
د پلار خدمت ستا په ذمه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې نه هلته کې، او صحابه ته د الله رسول فرمایل چې په یمن کې داسې کس دی، داسې نښې نښانې دي، داسې نومې دی چې هغه راشي نو د هغه نه دعا اخلئ. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې دغه کس راغلی او مور یې وفات شوی. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به تپوس کولو، صبح صحابه د دعا اغشتو د بل نه او د نیکۍ دومره حریصو چې په خپله په دې امت کې دویم نمبر دی د عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین. صحابه وی حضرت انس رضی الله عنه چې مونږ به په ترتیب باندې نمونه اغشتل، ابو بکر و عمر و عثمان و علی. اول ابو بکر دی، بیا عمر دی، بیا عثمان دی، بیا علی. دویم نمبر دی. او هغه وی چې ما ته ووایي چې دا سړی راشي، چې کله هغه رالو هغه ځان نه خولو، پټ بو او ویسې قرني. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په تپوس معلوم کو، وی ما ته دعا وک. هغه شرمېدو، وی دا الله رسول فرمایلی چې دنه دعا واخلئ. یو سړی رالو، یا رسول الله مور او پلار مې دي، جهاد ته ځم، خلک روان دي، خو مور او پلار مې کمزوري دي او هغوی جړل چې زه راتلم. د الله رسول ورته وفرمایل چې څنګه دې جړولي دي واپس لاړ شه. هغوی خو خاندو. داسې د وخت کې ذمه داري. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو جهادي مهم باندې نورو صحابو سره واستولو. دا مشر صحابي دی. ورځ د جمعې وه، لکه نن چې د جمعې ورځ ده، سحر یې واستول. د الله رسول ورته کار حواله کړو چې فلانکي ځای ته لاړ شي. وړه رساله وه، اوله دسته وه. دا صحابي وایي چې ما په زړه کې وی چې نن ورځ د جمعې ده او زه چې لاړ شم اوس نو په دې مهم کې مرګ هم شته. هغه زمانه کې پیاده سفر وی، پای کې به میاشتې لګې دي، 2 میاشتې، 6 میاشتې، کال، 2 کاله. یو کس دی، هغه نوم ربیعة الرای دی، عالم دی، غټ محدث دی، د امام مالک رحمه الله استاد دی. د هغه پلار 20 کاله پس کور ته راغلی و جهاد کې، یو ځای نه بل ځای ته، د بل ځای نه بل ځای ته. او دا بچی د ښځې په خېټه او چې کله دی لاړ نو دی پیدا شو او بیا چې راتلو نو د ده 20 کاله عمر. 20 کاله. نو صحابه په ډېر وختونه تېرول. نو دا صحابي وایي ما په زړه کې وي چې ته اوس ځې نو په دې منځ کې چې زه بیا مدینې ته راځم نو خدای خبر چې زه به ژوندی یم که مړ به یم، کیدای شي چې مړ شم نو د الله رسول سره زما بیا ملاقات نه کېږي، او یا کیدای شي چې زه ژوندی رالم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نی وفات شوی نو بیا مې زیارت ونه شي، ملاقات ونه شي. نو داسې به وکړم چې دا جمعه ده، د جمعې دا مزب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وکم، هغې نه پس به بیا لاړ شم. او ما سره سورلي تیزه ده، اسو وسره هغه ملګري زه په لاره کې قابو کولی شم، هغې پسې رسېدی شم. دا سوچ یې وکړو، دا منصوبه یې تیاره کړه. د جمعې وخت شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په منبر باندې ناست دی. دا صحابي ناست ویلي چې موضوع شو روی غوستو ورته یې فلانکي ته خو ما سهار ملګرو سره استولی ته څنګه چلو. عبدالله ابن حضرت حذیفه رضی الله عنه بعض نور حضرات وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اسلام باندې عمل کول ډیر ګران کارو. رستو خلکو ته وایي چې شکر وباسئ چې نه کوئ نو هغې کې د کفر خطره وه، ځکه چې د الله رسول به چاته څه امر وکړو هغه به ونه کو. نن سبا مونږ د سهار نه تر ماښامه پورې څومره خبرې داسې چې د الله رسول خلاف ورزي نه کړي، الله پاک باندې معاف کړي. هغه زمانه کې به یو کار ونه کو، یو کار به ونه کو، بیا به هغه بل څو ملحد بو، زندیق بو، کافر بو، سر به د پرې کول. او د هغې باره کې به زه تاسو ته واقعات هم بیان کړم. امام ابو یوسف رحمه الله قاضي دی، د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی، غټ عالم دی، مجتهد دی، قاضي القضات دی د هارون رشید په زمانه کې. هغې یو ځل دا حدیث بیانولو چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یحب الدباء، د الله رسول به کدو خوښولو، کدو ترکارۍ کې
حضرت انس صاحب وایي چې یو ځل چاته دعوت نو کس کدو پخ کړی شوروا یې پکې کړې وه وی د الله رسول به د کدو هغه ډلۍ چې وي په هغې پسې به یې لاس ګرځول نو دې نه مخکې ما داسې نه کول نو د هغې نه پس ما هم خوښ شو د الله د رسول له وجې د امام ابي یوسف صاحب حدیث بیانولو چې د الله رسول کدو خوښولو نو په حاضرینو کې یو کس وی چې یاره زما خو کدو نه دی خوښ امام ابي یوسف رحمه الله دن لاړو کمرې ته تورې راواغشته هغه وخت کې د قتلولو آله توره وه او جج سره به خامخا تورې راواغشته داسې اوچته کوتي کې نه یې رایستې دی او د هغې سړي په سر یې ودروله او ورته فرمایي چې جدد ایمانک والا قتلتک ایمان تجدید وکړه ایمان دې تازه کړه ګنې وجنم دې سر د نه پرې کوم خلک حیران شو وی دا ځکه چې ما د الله د رسول هغه زر کلمه وویل ما حدیث بیان کو چې د الله د رسول کدو خوښو ته وی زما نه دی خوښ د هر څیز به خیال ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلاف ورزۍ باندې دومره سخت دې ته مقابله او معارضه وي د دې دا مطلب دی چې ته د الله د رسول سره مقابله کې د الله رسول سره مقابله څوک کولی شي معارضه ده مقابله دغه وخت کې که ستا خوښ نی چپ پاتې شه په خوله سم ووایه دا د طبع خبره ده کدو خوړل فرض نه دي واجب نه دي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د وجې نه د هغوی چې څومره متعلقات دي څومره څیزونه دي هغه ټولو سره محبت پکار دی نو هغه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې راویې غوسته وی چې یا رسول الله زه ځمه خو تاسو پسې مې مونځ کولو ما وی کېدی شي چې دا رستی مونځ وي زما تاسو پسې یا زه نه یم یا تاسو نه یې بیا ما ته دا موقع په لاس نه راځي نو ما تاسو پسې مونځ کولو زه ما سره تیزه سورلي دی زه هغې پسې تلی شم د الله رسول ورته وفرمیل چې که ته هغې پسې ورسې هغې چې کوم اجر حاصل کړی دی په هغې پسې ته نشي رسېدی هغه اجر ته هرگز نشي حاصلولی ته به هغې سره په ټولو کارونو کې شریک شي ځکه چې د سهار نه تر اوسه پورې چې دا کومه فاصله په دې کې راله هغې په هغې باندې عمل کوي لګیا دي او ته نه